و دا د وزیر اعلی مخې له او د ده مخې له د کور مخې له کېننوستل زه به بیا راځک نه وم زه به ډم ته هغه ثبوتونه کېښوی شي چې کوم د مطرې روډ دی چې 15 کروړه روپۍ پې باندې د وخت کېدي باقاعده د هغه ویډیوګانې جوړېږي نو اوس دا یوي چې ما ورته قسم کړی دی چې زه به دا سکول د کلونې د دغه ځای نه چې کوم په بل ځای کې دی کوم د ملدین قوم د ننه یو نفرت شروع کړی دی قوم بچو نه حق روړی او بل قوم بچو له یې نجویزه ورکوي د هغه بچي پې تبو کېږي هغه پې باندې ښه کېږي نه هغه د کلونې سکول تر اوسه پورې ډیلې کېږي یا لیټ کېږي هغه د هغه نماینده د وجې کېږي چې د یو ځای نه هغه سکول اوچتوي او په یو داسې ځای کې کوي چې دا زه شاهنشاه صاحب د ګارنټۍ خبره کوم چې ولته یو پرایمري سکول دی په هغه کې 36 ماشومان دي صرف یعنی 14 ماشومان دي هغه سره په کیلومیټرو کې په 20-30 کیلومیټر کې بل پرایمري های یا میډل سکول هم نشته دی خو موږ بیا مې ویو چې ولته د های سیکنډري یو نه لاستې وکړل شي خو ته د ګورنمنټ نه بل سکول منظور کړه د ګورنمنټ نه بل سکول راوړه که بیا ته بل سکول راوړې و مخکې د کم طریقې کار کولو د کلونې په سکول باندې چې هغه د شډالو لاخ کولو او قوم او پردی ټوله در خبر شولو و هغه لوړل ډپارټمنټ له یې سول وکړلو یا یې احتجاج وکړلو یا هغه ماشومان نه ووتل یا یې والدین نه ووتلو هغه سکول اوس ته په قوم کې دننه اول دی د دوو قومونو یا د وتو قومونو ایشو تېنه جوړه کړې وه چې د تیرو قومونه او اکوخیل قوم درڅه په نفرت باندې وړول هغه لرېولی درڅه په خپلو کې راوستلو ځکه چې اکوخیل قوم لرې داسې جملې ورکړې وې چې د تیرو قومونه روچت شوي دي او د شډالو سکول وړي خو چې بیا کله موږ پریس کانفرنس وکړلو یا میډیا له موږ خبره وکړله چې موږ دا کسان به سیاست پرېږدو که دا خبره داسې وي خو دغه د خپل اکوخیل قومي کونسل سره هم درویښ کړي دي او د اپریدي سره هم کوي هغه لوړلو د هغه بیا اوچا شولو په ډپارټمنټ کې چې کومو خلکو د دغه راپورټ تیار کړی و هغه ډپارټمنټ کې داسې افسرونو چې د هغو ټرانسفر یې لرې لرې ځایونو له وکړلې تقریبا د شپږو کسانو ټرانسفر د به دغه سکول باندې وکړلو بیا چې کله د هغه خبره لوړله او کم د 2PC1 جوړ کړی و او په هغه باندې موږ د ایجوکیشن سیکرټري له لوړلو د ایجوکیشن منسټر له لوړلو خلکو پې باندې پریس کانفرنس یې وکړلی د خپلې پارټۍ والا چې کوم نوجوانان طبقه د هغو پې باندې بالکل پریس کانفرنس وکړلو هغو هم دا وویل چې دا یو ظلم دی دا یو زیاتی دی باوجود چې کله سیکرټري له موږ لوړلو هغه یوه کمیټي جوړه کړه دا د پوره د شپږو کسانو تقریبا چې په پرون پیلاني تاریخ باندې دا هغه کمیټي هم موته کړله په دا ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې کم انجینیر دي کم داسې افسران دي چې هغو په دا کې کور لرلی و د هغو ټرانسفر هم ده وکړلو د سکول نقشه چې ته جوړه شوې ده چا ورته ځمکه وقف کړې ده د هغه سړي نه چې دی کوم ډیمانډ یې کولو یا یې ټیکهدار کولو یا ده پې نه کولو چې هغه سره هغه سړي سره ثبوت موجوده دی و هغه ډیمانډ یې هغه سړی نه پوره کوي ته وایي چې دا په میرټ باندې شوی دی زه ټوله تله دا صحیح درکړم نو اوس دا وایي چې ما ورته قسم کړی دی چې زه به دا سکول د کلونې د دغه ځای نه اوچتوم په بل ځای کې به کوم د ملدین قوم د ننه یو نفرت شروع کړی اوسه پورې موږ ګزاره کوله د ده نه بعد زه دا باور ورکوم چې هغه ماشومان چې په تیرو کې راوتلي وو دا د وزیر اعلی مخې له او د ده مخې له د کور مخې له کېننوستل زه به بیا راځک نه وم زه به ډم وم دا د اپریدي مشران چې کم په تیرو کې احتجاج کوي یا کم په بوړا کې احتجاج کوي دا د وزیر اعلی مخې له به انشاءالله کینی دا د ایجوکیشن د ډپارټمنټ مخې له به کینی دا به د ده د کوله مخې له کینی چې دله د عوامو زوره معلوم شي او د خپل ډیډک چیرمنې زوره مې ته معلوم شي چې یو ځل ځنګل یې تباه کړلی د دغه په نګرانۍ کې اوس انسانون تباه کوو د تیرو او پریدی تباه کوو د قوم ملک دین خیل کمبرخیل ادم خیل شلوبر دا تباه کوو مهرباني وکړئ دغه شي نه کېږي او پریدي MP دی نو لهذا پردی حق الله چاله نه دی موف کړی دی موږ له پردی حق چله راوړي داسې نوجوانان په اکوخیل قوم کې هم شته هغو له موږ سلام کوو خو د ده بدقسمتي دا ده چې دی ولته چې کور کوي دا د اکوخیل قوم سره مخلص نه دی ځکه چې د قوم بچو نه حق راوړی او بل قوم بچو له یې نوجویزه ورکوي د هغه بچي پې تبو کېږي هغه پې باندې ښه کېږي نه ملک کې په دا ډپارټمنټ کې داسې ادارې شته دی چې د دغې مخه نیول شي خلک درخواستونه ورکولی شي خلک ورته ثبوتونه کېښوی شي خلک ورته هغه ثبوتونه کېښوی شي چې کوم د مطرې روډ دی
چې 15 کروڑه روپۍ په باندې د وخت کېدي باقاعده د هغه ویډیوګانې جوړېږي روانې د هغه د دفتر نه ثبوتونه لوستله کېږي روان دي چې د هغه روډ نام و نشان نشته و ده په باندې باقاعده پوره د جوړېدو بل وخت کاری خیبر قومي جرګه چې کومه ده هغه نه ختمه ده نه به ختمه شي انشاءالله خو صرف د نیوله پته ولګېدله چې هغه ته کومو خلکو لوندې موږ روانه کړې وه د هغو خلکو ټرانسفر وشولې په هغه کې د موږ چې کوم د پاکستان آرمي چیف دی هغه بدل شو د وس مطابق موږ انشاءالله په امن کې چې کوم کردار ادا کړی دی هغه که د دوه فریقو صلح دي هغه که د دوه فریقو ډزبندي دو هغه بالکل په میډیا باندې شته دی هغه موږ عملي کړی دو همدغه شانتې د ایجوکیشن چې کومه ایشو دو د اوس د سکول چې کومه دا نه بله غټه د ایجوکیشن مسله شته دی ځکه چې په خیبر کې های سیکنډري سکول په غونډه تیرو کې نشته دی و د هغې دپاره چې موږ په کم میت روچت شوي یو نه په باندې موږ له څه داسې کریډټ میلوي